زموږ وهي چې ته ضرورت نشته نه د چا د ووټ شوقیان یو نه د چا څخه ووټ غواړو نه د چا څخه اسمبلۍ غواړو نه د چا څخه بنګله غواړو موږ د وطن خدمت د ولس خدمت په رښتیا په مېړانه کوو که زموږ سرونه کې ځي که زموږ اولادونه کې ځي که زموږ ورونه کې ځي د دې ولس قربان دي پر هغه منبر باندې چې دی ناست وي پر هغه منبر د قرآن کښېږدي چې کومې خبرې ده کړې دي کومې ویناوې کړې دي پر قرآن به لاس ما او دی دواړه سره کښېږدو پنځه خبرې دي دی رښتیا کړي پنځه خبرې دي دی رښتیا کړي دلته په ملک کې قانون نشته دلته په ملک کې آیین نشته دلته په ملک کې صرف رشوت دی که دې رشوت ورکوئ دلته چې هره دنده کوې بیا ستا سره یو زیاتوب نه کېږي که دې د وطن دپاره اواز پلاوئ یا دې د کان د دې ولس دپاره اواز پلاوئ بیا یې فایارونه هم در باندې کاټېږي بیا زموږ په جامه کې علم مربې در باندې استعمالوي بیا زموږ د پښتانه په جامه کې خان ملک مربه در باندې استعمالوي موږ د پاکستان ریاست ته وایو موږ د پاکستان حکمرانانو ته وایو چې موږ هغه ژوند نشو کولی چې تا ته به رشوت درکوو یا به ستا غلامي کوو ستا غلامي په یوې صورت نشو کولی تا ته رشوت په یوې صورت نشو درکولی چې بلګېړې را بدلېږي چمن نه تلکو پیسې خرابوي چې چمن نه را رسېږي په یو زړو جامو کې پرې زاړه موټر کې ځان راورسوي که ډیسي هم په پیسو ځان را بدلوي په یو زاړه موټر کې راسي بیا چې د رشوت هغو ته وګوري بیا دی په دې خوا کورونه پیسې یوسي بیا دی 500 زره یې نه وړي بیا دی پیسې 50,000 کې بیا د موټر په ډکۍ کې وړي زموږ د ښار ذمهواره زموږ د ښار خانان او زموږ د چمن ذمهواره سیاسیان دا نشي ورته ویلی چې د هغې خوا خو په یو زړه جامه کې راغلې په یو زوړ موټر کې راغلې نن ته څنګه د سلو لکو موټر کې سپورې او ته کور ته بچیان روانې په کورونو پیسې وړې زموږ خلک دا دې ولې نشي ورته ویلی تر دې ولې اکشن نشي اخیستلی که ملا دی که خان دی لغړی د دې ښکار دی د ریاست خو اوس ښکار شولو د ریاست خو موږ پروا نه لرو نه د جیلو پروا لرو نه د پایارو پروا لرو نه د ویشتنګو پروا لرو چې چیرې مې ولې هلته دې مې وولي چې چیرې مې وړي هلته دې مې یوسي لیکن د وطن و خلکو ته خلاص کوم زارۍ ورته کوم چې پرون پر کوم منبر کوم عالم مجلس وکړي حفیظ یوسف صاحب چې کړی دی اوس هم دا اختیار و دې ولس ته ورکوم بیا یې ورکوم پر هغه منبر باندې چې دی ناست وي پر هغه منبر د قرآن کښېږدي چې کومې خبرې ده کړې دي کومې ویناوې کړې دي پر قرآن به لاس ما او دی دواړه سره کښېږدو پنځه خبرې دي دی رښتیا کړي پنځه خبرې دي دی رښتیا کړي نور څه نه وایم پر قرآن لاس ورسره ایږدم د قرآن به زورور شی نه وي موږ پر قرآن لاس ورسره ایږدو چې کوم مجلس پرون ده کړی دی د هغه مجلس چې دی بس هغه رقم وکړي که پنځه خبرې رښتیا کړې چې کوم عمل څوک را سره کوي کومه سزا را کوي کوم پور را باندې ایږدي زه و صادق ګوګی دا موږ ورته تیار یو لیکن موږ خلاص کوو نفرت نه جوړوو موږ خالي دا ویلي دي چې یو سر دوه غوږه پاچانې موږ نه پرېږدو موږ دا ویلي دي چې یوه پښه په کیله کې یوه پښه په پرلت کې هغه خلک موږ په پرلت کې نه پرېږدو نن دوی دا خبرې کوي نن دوی دا پرکنډې کوي موږ خلاص کوو وطن ته خلاص کوو په دې کان و دې ولس ته خلاص کوو چې زموږ وهي چې ته ضرورت نشته نه د چا د ووټ شوقیان یو نه د چا څخه ووټ غواړو نه د چا څخه اسمبلۍ غواړو نه د چا څخه بنګله غواړو موږ د وطن خدمت د ولس خدمت په رښتیا په مېړانه کوو که زموږ سرونه کې ځي که زموږ اولادونه کې ځي که زموږ ورونه کې ځي د دې ولس قربان دي لیکن و دې عالم ته زه وایم چې بس د بالا نفرت مه جوړوه تعصب مه جوړوه حاجي لالو زموږ د وطن ځوان دی حاجي لالو چې کوم میسج کړی دی هغه میسج ته مو وګورئ
د دغو خبرو ته مو وګورئ لیکن موږ به درته دا وایو چې تا پرس کانفرنس کوئ دا وینا دې ولې نه کوله تا چې د مظاهرې د 15 تاریخ اعلان کوئ دا مجلس په دې کې کله وایي چې دا خلکو دا فیصلې کړي دي دا وعدې کړي دي بیا چې ستا سره په پرس کانفرنس کې ناست سیاسیان چې اوس هم د دې قام د دې وطن بچو ته وایي چې موږ پاسپورټونه ویزې د کال دا مفت در جوړوو هغو ته دې ولې مخ ور واړوئ هغه سوداګر دي کما امام صادق سوداګر یو چې نن پاسپورټونه جوړوي وایي پرې جوړوم د یوه کال لپاره نن که سوداګر وې نن که جاسوس وې نن که د بلګېډې پر څنګ ناست وې نن که د جاسوسو ادارو پر څنګ ناست وې بیا د دې قام د دې وطن بچی بیا تا ته هېڅوک څه نشي ویلی قانون د قانون او د جاسوسو ادارو د بلګېډې خلاف وې بیا زموږ د وطن بچي زموږ د وطن عالمان پر تا کاڼې راورئي پر تا ډبرې راورئي خو ته معلم یې ستا په سینه کې قرآن پروت دی تا علم کړی دی ستا دې په علم قسم وي چې موږ دا وعده کړې ده زموږ دې په دغه علم زموږ دې په قرآن قسم وي که موږ د پاسپورټ فیصله ورسره کړې موږ دغه قرآن ووایي لیکن خاص کوو د دې قام بچو ته د دې قام وسپیو وروڼو ته چې سره جرګه شئ چې د جاسوسو ادارو پټوي د بلګېډې پټوي تاسې پر مخ ورتوکو په معنا ورته ووایو که چیرې زه په خپله ماما صادق هم دا دی ناست دي ګوګۍ هم ناست دي که چا پر موږ یو غویی ثبوت کوي زه له دې کال مې وکاږي مخکې راتلونکي به دا ښار کې مې وګرځوي که چا یو څه ثبوت کوي چې یا غوثله یا ماما صادق یا ګوګۍ راړولي بیا دې موږ په دا ښار مفتونه مې وګرځوي لیکن هغه خرڅوو سیاسیانو ته وایم چې نن د پرلط په کونج کې ناست د ښار ذمهواره وطن ته وایي دا د چمن د پرلط سیاسیان چې کوم ګرځېدلي تښتېدلي دي چې موږ شپږ څلوېښت شپې په کریم راج کې ناست هره ربه به راسره استعمال شوي زموږ اواز چا نه دی اورېدلی چې داسې نن موږ سره وکړو موږ له دغه عالم راغلی ملاقات ته موږ ورته ویلي چې موږ پرېږده کریم راج پرېږده سزا پرېږده خو د پرلط رسۍ ټینګه کړي دا مطالبه په دې سرکار ومنئ بیا پوښتنه چې وکړي که موږ نه ورته ویلي موږ نه چې هر سړی راغلی دی موږ دا ورته ویلي دي چې زموږ ډیله کېدو کوشش به نه کوئ موږ که وژني موږ که بداروي که موږ ته سزاوې راکوي موږ د دې پرلط د دې قام لپاره هر څه به ځان ته ایښي ول لیکن رښتیا خبرې ولې څوک نه کوي موږ که خبرې وکړو رښتیا بیا پر دې باندې اور بل شي د دې یوې جواب د هغه عالم راکړي چې ستا په مدرسه کې دا اسکول د انجوز چې ستا څو تنخوا ته پراخې څو تنخوا پراخې راسه ما سره ثبوت کړه د انجوز 15 روپۍ تا ته په دې ښار کې انجوز اسکول درکړي تنخواوې درکړي بیا فتواام پر ورکوې بیا فیصلې پر کوې چې دا